الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم ورونو، پنجپیریان یعنی مماتیان دا عقیدوی بدعتیان دي او زمونږ د فقه په کتابو کې راځي چې د بدعتیانو پسې مونځ مکروه تحریمي دی، لہذا د پنجپیریانو پسې مونځ نه مکوئ او د پنجپیریانو پسې مونځ کول مکروه دي. د اهل سنت والجماعت او د اهل بدعت او پنجپیریانو یعنی د مماتیانو د عقایدو په مابین کې زه تاسو ته یو څو فرقونه ذکر کوم، د هغې نه به تاسو ته معلومات وشي چې دا عقیدوي بدعتیان دي او د عقیدوي بدعتیانو پسې مونځ کول مکروه تحریمي دي، لہذا د پنجپیری امام په اقتدا کې مونځ مه کوئ. د اهل سنت والجماعت او د دوی په مابین کې په عقایدو کې ډیر فرقونه دي. اهل سنت والجماعت ټول پیغمبران او بالخصوص محمد صلی الله علیه وسلم په خپل روضه مبارکه کې بالجسد العنصری الدنیوي ژوندی ګڼي او په عبادت مصروف ګڼي او د دوی د ارواح او د دوی د اجساد عنصری او دنیوي سره تعلق مني. دا عقیده په قرآن او په سنت او په اجماع د امت باندې ثابتوي. نشر الطیبه صفحه 210. او د دې په خلاف د مماتی پنجپیریانو عقیده دا ده چې ټول پیغمبران او بالخصوص محمد صلی الله علیه وسلم په خپل روضه مبارکه کې ژوندی نه دی. د پیغمبرانو د ارواحو د اجسادو عنصریو سره د دوی په نیز هیڅ تعلق نشته او دوی وایي څوک چې د حیات الانبیاء والا عقیده ساتي هغه بدعتي او ګمراه دی. د پنجپیریانو کتاب المسلک المنصور صفحه 3 دارنګه مسلک الاکابر طیب معتزلی لیکلی دی صفحه 45. دارنګه البرهان الجلی صفحه 144. دارنګه المسامیر الناریه صفحه 190. دویم، اهل سنت والجماعت د دوی دا عقیده دا چې سماع النبی عند القبر حق ده، یعنی څوک چې د نبی علیه السلام د روضې مبارکې په خوا کې درود او سلام وایي نو نبی علیه السلام په خپل اوري او جواب ورکوي، او څوک چې د لرې څخه درود او سلام وایي نو نبی علیه السلام ته د ملائکو په ذریعه رسول کیږي او نبی علیه السلام جواب ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. څوک چې په ما باندې زما د قبر په خوا کې درود وایي نو زه په خپل اورم، او څوک چې د لرې نه په ما درود وایي نو ما ته را رسولی شي. دا د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده. المهند صفحه 40. نشر الطیب د اشرف علی تانوی رحمه الله صفحه 211. آب حیات د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله صفحه 40. لیکن د دې په خلاف د دې مماتی اهل بدعت او پنجپیریانو عقیده دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په مدینه منوره کې عرض کړی شوی درود او سلام اوري او نه د لرې څخه اوري او نه جواب ورکوي. مسلک الاکابر د طیب معتزلی کتاب ده صفحه 11. دریم عقیده د اهل سنت والجماعت د څلورو امامانو د عقاید او د فقه په کتابونو کې راځي چې عرض الاعمال حق ده، یعنی هر ورځ نبی علیه السلام ته د امت اعمال اجمالا پیش کولی شي. وګوره احسن الفتاوى صفحه 538. تفسیری کابله صفحه 388. نشر الطیب صفحه 210. او د دې په خلاف د مماتی پنجپیریانو بدعتیانو عقیده دا ده چې عرض الاعمال د شیعاګانو عقیده ده. وګوره د دوی کتاب عقاید علماء اسلام صفحه 449. تسکین القلوب صفحه 103. اقامت البرهان صفحه 245. څلورم فرق د اهل سنت والجماعت او د بدعتي مماتیانو پنجپیریانو په مابین کې دا ده چې د اهل سنت والجماعت په نیز باندې استشفاع بالنبي صلی الله علیه وسلم مستحب ده، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا عرض کول چې یا رسول الله زما لپاره د الله نه بخنه وغواړه، دا جایز او مستحب عمل ده. آب حیات د مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله صفحه 40.
څلوېښت او نشر الطیب د مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله صفحه 245 د دې په خلاف د دې بدعتیانو مماتیانو پنځپیریانو عقیده دا ده چې استشفاع بالنبي صلی الله علیه وسلم بدعت سیئه او گمراهی ده. عقاید علماء اسلام صفحه 649 اقامة البرهان صفحه 312. پنځم فرق دا دی چې د اهل سنت والجماعت د څلورو واړو امامانو د فقه په کتابونو کې دا راځي چې سفر بزیارت قبر النبي صلی الله علیه وسلم د واجباتو او د فرایضو څخه وروسته بهترین عبادت دی. چاته چې الله پاک حج یا عمره په نصیب کړي وي نو هغه چې مدینه منورې ته سفر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک د زیارت په نیت باندې به سفر کوي. وجه دا ده چې په مسجد نبوي کې یو منځ په 50,000 دی او په حرم شریف د مکی کې یو منځ په 100,000 دی. نو که د مسجد نیت دې کړی وي نو دا خو د ډیر ثواب پرې ښودل دي او د لږ ثواب په نیت باندې سفر کول دي. ځکه یو منځ یو په 100,000 پرې ښودل دي او یو په 50,000 ته سفر کول دي. لہذا مسجد نبوي په نیت باندې سفر نه کیږي بلکې سفر به په نیت د زیارت د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کیږي. د مسجد نبوي ملاقات پکې توردن او تبعا راځي. نو خلاصه ده چې سفر په نیت د زیارت د قبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د واجبات او د فرایض نو وروسته بهترین عبادت ده. وفاء الوفاء صفحه 100 فتح القدیر جلد 3 صفحه 4 در مختار جلد 4 صفحه 3 او د دې په خلاف د دې بدعتي پنځپیریانو مماتیانو مسلک دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قبر په نیت باندې سفر کول بدعت ده. د مماتیانو کتاب ده تحقیق الحق صفحه 15. شپږم فرق د دواړو په مابین کې دا دی چې د اهل سنت والجماعت په نیز باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه د کائناتو د هر شي څخه بهتره ده. حتی چې د پیغمبر علیه السلام روضه مبارکه د عرش او د کرسی نم بهتره ده. فضائل حج لمولانا زکریا رحمه الله صفحه 100 او د دې په خلاف د دې بدعتي پنځپیریانو مماتیانو مسلک دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روضه د عام ځایونو په شان یو ځای ده. د عرش او د بیت الله نه بهتره نه ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر د عام قبرونو په شان یو قبر ده. په نورو قبرونو باندې هیڅ فضیلت نشته معاذ الله. نداء حق صفحه 404 عقاید علماء اسلام صفحه 406. وم فرق د دواړو په مابین کې دا دی چې توسل بالانبیاء والاولیاء قبل الوفات و بعد الوفات دا د اهل سنت والجماعت په نیز باندې جایز او مستحب دی. د ټول اهل سنت والجماعت د علماو دا عقیده ده او د څلورو واړو مذاهبو د امامانو د فقه په کتابونو د عقایدو کې دا ذکر شوي چې توسل په انبیاء او په اولیاء باندې د وفات نه مخکې او د وفات نه وروسته جایز او مستحب ده. احسن الفتاوى صفحه 422. د دې په خلاف مماتیان بدعتیان پنځپیریان لیکي چې توسل په انبیاء او په اولیاء باندې شرک او بدعت عمل ده. د دوی کتاب وګوره البصائر صفحه 252. اتم فرق پکې دا دی چې د شهیدانو ژوند دا جسمانی او روحانی دواړه دی د اهل سنت والجماعت په نیز باندې. الله پاک فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولا تقولوا لمن يقتل. من يقتل دا جسد دی نو د جسد د شهید په باره کې مه وایه اموات چې دا مړ دی. من يقتل ته مړ مه وایه. من يقتل دا جسد د شهید دی. په ډرون او په مرمۍ دا جسد د شهید لګېدلی دی روح د شهید پې نه لګېږي. لہذا من یقتلو مصداق جسد د شهید دی. نو الله پاک فرمایي چې جسد د شهید ته مړ مه وایه بلکې دا جسد د شهید ژوندی دی. اهل سنت والجماعت شهیدانو ته جسمانی او روحانی دواړه قسمه ژوند مني. تسکین الاذکیا صفحه 4 او مماتیان پنځپیریان بدعتیان وایي چې د شهید عنصري جسد د عام
مړو په شان بې روحه دی. د انعاماتو ټولې وعدې د دوی په نیز د روح سره شوي دي. وګورئ نداء حق صفحه 326. نهم فرق پکې دا دی چې کرامت بعد الوفات د اهل سنت والجماعت په نیز باندې حق دی. فتاوی فریدیه جلد اول صفحه 545 او پنځپیریان مماتیان بدعتیان وایي چې کرامت بعد الموت هیڅ کله نه دی ثابت. تحقیق حق صفحه 9. لسم فرق د دواړو ډلو په مابین کې دا دی چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې په قرآن او په حدیث کې چې په هر ځای کې د قبر لفظ راغلی دی نو د هغې ټولو څخه همدغه زمینی قبر مراد دی. په همدې زمینی قبر کې ثواب او عذاب دی. همدا زمینی قبر حقیقي شرعي لغوي او عرفي قبر دی. تسکین الصدور صفحه 2. او د دې په خلاف مماتی پنځپیریان بدعتیان وایي چې اصلي قبر په علین او یا په سجین کې دی. دا ځمکنی قبر عرفي قبر دی. دې زمینی قبر ته قبر ویل د دوی په نیز د قرآن نه انکار دی. مسلک الاکابر د طیب معتزلی کتاب دی صفحه 25. الاقوال المرضیه صفحه 99. 11 فرق د دواړو په مابین کې دا دی چې د وفات نه وروسته اعاده د روح حق ده د اهل سنت والجماعت په نیز باندې. د وفات نه وروسته روح هم دې ځمکني قبر ته راواپس کولی شي. د نکیر او منکر د سوال او د جواب څخه وروسته بیرته علین او یا سجین ته ځي. لیکن د دې عنصري جسد سره تعلق نه کټ کیږي چې د دې تعلق په وجه متوفا ثواب او عذاب محسوسي. تسکین الصدور صفحه 2. او د دې په خلاف مماتیان پنځپیریان بدعتیان وایي چې د اعادې د روح عقیده دا د نصوصونه مخالفه ده. البرهان الجلی صفحه 103. 12 فرق پکې دا دی چې د روح د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د روح د دې جسد عنصري سره تعلق دی او د دې تعلق په وجه په همدې ځمکني قبر کې سړي ته ثواب او یا عذاب ملاویږي. شرح فقه اکبر صفحه 101. او د دې په خلاف د مماتیانو پنځپیریانو بدعتیانو د دوی عقیده دا ده چې عذاب او ثواب په دې ځمکني قبر کې نشته. د روح د جسم سره هیڅ تعلق نشته. دې جسم عنصري ته هیڅ تکلیف او راحت نه ورکول کیږي. دا جسم یو جماعت دی د دوی په نیز. څوک چې د روح او د دې جسم د تعلق قائل وي هغوی معتزله دي د دوی په نیز. او د هغوی د قرآن او د سنت سره هیڅ تعلق نشته. دوی دا لیکلي عقاید علماء اسلام صفحه 611. صواعق مرسله صفحه 258. 14 فرق پکې دا دی چې د اهل سنت والجماعت په نیز باندې راجح قول دا دی چې عام مړیم اوریدل کوي او د سلام جواب ورکوي. ابن کثیر جلد 3 صفحه 438. او د دې په خلاف د مماتیانو پنځپیریانو بدعتیانو عقیده دا ده چې د سماع الموتى عقیده د کفر او د شرک عقیده ده. څوک چې د سماع الموتى قائلین دي هغوی مشرکان دي. اقوال مردویه صفحه 55. عنوان دی کیا مردے سنتی ہے. 14 فرق پکې دا دی چې ایصال ثواب حق دی. مالی صدقات وي او که عبادات وي د دې فائدہ روح او جسم دواړو ته رسیږي. راه سنت. لیکن د دې په خلاف د دې بدعتیانو پنځپیریانو عقیده دا ده چې ایصال ثواب نشته ځکه چې د روح د جسم سره هیڅ تعلق نشته نو جسم ته هیڅ فائدہ نه ملاویږي. 15 فرق د اهل سنت والجماعت او د پنځپیریانو په مابین کې دا دی چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې ټول پیغمبران او خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل قبرونو کې اوس هم د رسالت او د نبوت په وصف باندې حقیقتا موصوف دي. لکه څرنګه چې په عالم الدنیا کې وو د وفات په وجه د نبوت او د رسالت په وصف کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. رحمت کائنات صفحه 350. د دې په خلاف
د مماتیانو بدعتیانو پنځپیریانو عقیده دا ده چې نبوت او رسالت په اصل کې د روح صفت ده او د جسم عنصری مع الروح صفت نه ده. د دوی کتاب د نداء الحق جلد اول صفحه 508 کې لیکي چې د پیغمبر علیه السلام دا جسد عنصری چې په مدینه منوره کې په روضه مبارکه کې پروت ده د نبوت او رسالت د دې صفت نه ده د جسم بلکې د روح صفت ده. حالانکه دا عقیده د اسلام نه ده بلکې د کفر عقیده ده. همدارنګه د دوی پنیز د نبی علیه السلام جسم انسان نه ده معاذ الله. نداء الحق جلد اول صفحه 204 اویا. همدارنګه د دوی پنیز باندې د صحابي قول او فعل حجت نه ده. نداء الحق جلد اول صفحه 19. همدارنګه یزید تعادل وای نو چې یزید عادل شي نو د په مقابل کې حضرت حسین رضی الله عنه به باغی وي. دا د دوی عقیده ده. همدارنګه په یو عبارت کې دوی لیکي د جمهور سلف او اکابر په کپسولونو کې څومره زهر دي نو دا د جمهور علماء التوهین دا په نداء الحق جلد اول صفحه 38 کې وګوره. خلاصه دا چې د اهل سنت والجماعت او د دوی په مابین کې ډیر زیات فرقونه دي. دوی د عذاب قبر نه منکر دي ځکه د قبر نه منکر دي. څوک چې ځمکني قبر ته قبر نه وای نو په دې قبر کې ثواب او عذاب بم نه ثابتي. نو چې دا قبر نشي په دې کې به ثواب او عذاب هم نه، دا د عذاب قبر نه انکار ده. نو خلاصه دا چې دا په عقیده کې بدعتیان دي. د فاسق پسې مون جایز ده خو د بدعتي پسې مکروه ده. د زمونږ د کتابو د نور الاذان شروع تر هدایه پورې په هر کتاب کې راځي چې د بدعتیانو پسې مون مکروه تحریمی ده. لہذا پنځپیریانو پسې مون مکوئ، د وهابیانو پسې مکوئ او د بریلیانو پسې مکوئ. دا ټول عقیدوي بدعتیان دي. سبحان ربک رب العزة عما سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. که د دوی ټول تفصیل ګورئ نو د علماء دیوبند په کتابونو کې د دوی د عقایدو تفصیل شته ده. د دوی په خلاف ډیر زیات کتابونه لیکل شوي دي. هغه کتابونه تاسو کتلی شئ: حیات الانبیاء للبهیقی، شفاء السقام للسبکی، کتاب الروح لابن القیم، جلاء الافهام لابن القیم، القول البديع للسخاوي، التذكرة للقرطبي، شرح الصدر للسيوطي، البدور الصافرة للسيوطي، جذب القلوب للمحدث عبد الحق الدهلوي، آب حياة للنانوتوي. دا اغا کتابونه چې د عنایت الله شاه بخاری د اشاعت التوحید و سنت په نوم باندې د تنظیم نه مخکې لیکل شوي دي. کله چې په دې نوم باندې د دې فتنې ظهور شو نو د دوی په خلاف اوس هم ډیر کتابونه بیا ولیکل شو، لکه عالم برزخ د قاری محمد طیب رحمه الله چې 40 کاله د دیوبند مهتممو د دې فتنې په خلاف د پنځپیریت د فتنې په خلاف دا کتاب لیکل شوی. احوال برزخ د مفتی عاشق الهی بلندشهری رحمه الله کتاب ده. تسکین الصدور د پنځپیریانو په خلاف د سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب ده. المسلک المنصور دام د سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب ده. سماع موتا دام د سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب ده. الشهاب المبین دام د سرفراز خان صفدر رحمه الله کتاب ده د دې فتنې په خلاف. ارشاد العلماء دا د شیخ الحدیث عبد القدیر رحمه الله کتاب ده. شیخ طیب معتزلی عذاب قبر کا منکر کیون دا د ابو یحیی مدنی رحمه الله کتاب ده. مجموعه سوالات او جوابات، دارنگی معیار صداقت، دارنگی قبر کی زندگی، دارنگی اسلام کے نام پر ہوا پرستی، دارنگی منکرین حیات قبر کی خوفناک چالین، دارنگی البرهان القوی فی حیات النبی، دارنگی عذاب قبر کی صحیح صورت کی منکر کا شرعی حکم، دارنگی عقیدہ حیات قبر اور علم و فهم میت کی حدیث. نو دا د 9 نمبر نه تر 14 پورې دا د مولانا نور محمد قادری تونسوی رحمه الله تصنیفات دي. دارنګي الیاس ګومن رحمه الله د دوی په خلاف مد ظله د دوی په خلاف کتاب لیکل فرقه مماتیت کا تحقیقی جائزہ. دارنګي مناظر اعظم
مولانا حمدالله جان الداجوی رحمه الله البصائر لیکل دی، دارنګ عبدالشکور پوری ترمذی رحمه الله خلاصه عقاید علماء دیوبند لیکل دی، دارنګ مولانا عبدالله بهلوی رحمه الله القول النقی فی حیات النبی لیکل دی، دارنګ مفتی سردار صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم ټل هغه لیکلي پنجپیری حضرات دیوبندی نه دویم کتاب لیکل عادلانه دفاع. نو دومره ډیر تصنیفات چې دا ما درته یو څه ذکر کړه، دا معلومیږي چې دا ډیره خطرناکه فتنه وه چې دومره زمونږ اکابر علما ورته متوجي دي او د دوی په خلاف دا کتابونه لیکلي دي. لہذا دا عقیدوي بدعتیان دي، د دوی پسې مونځ مه کوئ، چېرته لرې سفر وکئ، مه بدعتیانو پسې د دې پنجپیریانو پسې کوئ، مه د بریالیانو پسې او مه د وابیانو پسې، دا ټولې مبتدع فی العقیده. ستاسو د زیاتې تسلی دپاره به زه د پنجپیریانو یو څو نور عبارت هم د الله پاک په توفیق باندې پیش کړم. د پنجپیریانو یو مشر دی احمد سعید ملتانی. د احمد سعید ملتانی په باره کې طیب معتزلی چې د اشاعة التلبیس والضلاله یعنی اشاعة التوحید والسنت چې دوی ځان ته وایي، د هغه په باره کې مولوی طیب وی میرے والد صاحب یعنی مولانا محمد طاہر پنجپیر بھی آپ کی عزت کرتی تھے، آپ کو مقننہ کا نائب صدر بنایا تھا. خاص کم جہان پاک صفحہ 14 دا پنجپیریانو کتاب دے. همدارنگی احمد سعید ملتانی تا طیب معتزلی قاطع الشرک والبدعت او شیخ القرآن او امام انقلاب، دارنگی سیف دینیام او عد علامه وغیرہ القاب باندې یادی. دارنګي د دو په باره کې پنجپیریان وایي چې احمد سعید ملتانی د اشاعة التوحید والسنت پاکستان کې نامور مبلغ اور مرکزی شورا کې رکن ته. خاص کم جهان پاک ز سم اردو نه پوهېږم، خدا د دوی د رسالې نوم دی صفحه 9. نو دا د دوی بانی دی، بانی اشاعة التوحید والسنت. د د یو څو ګستاخیانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې واورئ. او دارنګې د امام بخاری رحمه الله په باره کې د یو کتاب لیکلی دی قرآن مقدس بخاری محدث. په امام بخاری رحمه الله اعتراضات کړي دي. اول په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د په باره کې د دې پنجپیریانو د مشر ګستاخی واوره. هغه داسې لیکي بخاری آپ نے روایت کے ذریعہ آپ کا نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی کھیل کھلانا ثابت کرتے ہیں. آپ نعوذ باللہ ان سے جنسی کھیل رچائیں اور طبع ازمائی میں مشغول ہو جائیں. دا د کتاب صفحه 50 او 53 کې داسې لیکلي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معاذ الله زدي معنام زما په خپل باندې ناراضي، یعنی پیغمبر علیه السلام د نابالغ جنکیانو سره جنسی لوبې کولې. صفحه 50 او 58 د کتاب عبارت ده. د کتاب نوم دی قرآن مقدس او بخاری محدث. او دارنګي په 80 صفحه کې لیکي ایسا کام تو کوئی چندو باز بھی نہیں کرتا، اللہ کے پیغمبر سے کس طرح ممکن تھا. یعنی دا کار چې په دې بخاری کې پیغمبر علیه السلام ته منسوبیږي دا کارونه، دا چرته لوپر او بدنام انسان هم نه کوي. دارنګي یو ځای کې وایي ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اللہ کے رسول نے از خود آیات من لکوا دیا لا حول ولا قوة. صفحه 100 یعنی دا عبدالله ابن مکتوم په دویلو مطابق ابن ام مکتوم کے کہنے پر د وینا مطابق اللہ کے رسول نے د اللہ پیغمبر از خود آیات من لکوا دیا، د خپل ځان د طرف نے آیات جوړ کړو. صفحه 100 دارنګه د پیغمبر علیہ السلام په باره کې وایي آپ من جولا ادری کا اندھیرا تھا تو جبرائیل کا پڑھائی سے دور ہو رہا ہے. صفحه 88 یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام چې دلا ادری پتیارو کې ډوبو نو د جبریل علیہ السلام تو جبرائیل کی پڑھائی سے دور ہو رہا ہے. د جبرائیل د لوستلو نه لریو. غالبا دغه ترجمه د زه خصم په اردو نه پوهېږم، خدا د کفر عقیدې ته ګوره. د صحابو په باره کې د ګستاخی داسې ده. صحابی رسول حضرت نعمان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی منکوہ رسول کے متعلق لکھتا ہے داغه په باره کې وایي وہ کافرہ اور کافر کی بیٹی تھے. د پیغمبر علیہ السلام صحابی دی حضرت نعمان او د لور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ د په باره کې داسې لیکي وہ کافر اور کافر کی بیٹی تھے. صفحه 80
د پیغمبر علیه السلام د احادیثو ګستاخی کوي. د امام بخاری په باره کې وایي بخاری ضعیف فی الحدیث اور متعصب ہے، په اوله صفحه کې لیکلی. دارنگی لیکي د امام بخاری رحمه الله په باره کې غالباً امام بخاری کو تعصب نے آپ نے اساتذہ اور شاگردون سے الگ اور اکیلا کر دیا. صفحه 2. یعنی امام بخاری تعصب د خپل استادانو د خپل شاګردانو نه جدا کړو، نو امام بخاری رحمه الله ته د متعصب نسبت کوي. دارنگی دی لیکي اس قدر قرآن کی مفہوم میں بصیرت حاصل کرنے کی سعیہ مشکور نہ فرمائی. یعنی د قرآن په مفهوم باندې د پوهېدلو کوشش امام بخاری رحمه الله نو کړي، د پشپغمه صفحه کې لیکلي دي. دارنگی دی لیکي ہم امام بخاری پر یہی الزام لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے روات کی بات کو قرآن پر کرنے کی کوشش بہت کی کم کی ہے. صفحه 8. یعنی موږ په امام بخاری رحمه الله باندې دا الزام لګو چې هغه د بخاری د احادیثو په باره کې دا کوشش ډیر لږ کړی دی چې د احادیث د قرآن سره مقایسه کړی وي. همدارنګه دی وایي اس قدر قرآن کی مفہوم میں بصیرت حاصل کرنے کی سعی مشکور نہ فرمائی. یعنی دومره بصیرت هم په قرآن کې د تنو حاصل شوی. صفحه 6. همدارنګه امام بخاری رحمه الله باندې ډیر زیات اعتراضات کړي دي. پورا مستقل کتاب پی لیکل قرآن مقدس بخاری محدث په یو ځای کې لیکي بخاری محدث رب کی توهین. یعنی امام بخاری د الله توهین کړی دی. په صفحه 19 کې لیکلي دي. امام دا چې د اردو کتاب ما ته مخکې پروت دی، خو زه د اردو په عباراتو پورا سم پوهېږم نه. تاسو د کتاب پیدا کړئ قرآن مقدس بخاری محدث. یو ځای کې لیکي بخاری محدث صحابه پر بدعت کا فتوا، دا عنوان لګی. یعنی بخاری محدث د په صحابو باندې د بدعت فتوی لګولې دي. صفحه 6 کې دا لیکلي. دارنګه دی لیکي په صفحه 4 کې بخاری محدث نبی پر جھوٹ، یعنی بخاری پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړلې دي. دارنګه دی لیکي بخاری محدث نبی پر افترا. صفحه 55 کې لیکي یعنی بخاری محدث پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې افترا کړی ده. دارنګه دراویانو د بخاری په باره کې لیکي کتاب من لعنتی راویون کی بہر مار ہو گئے. صفحه 6. یعنی په بخاری کې لعنتی راویان دي معاذ الله. همدارنګه تاسو چې دا کتاب ګورئ نو تقریبا داسې د 100 نه زیات اعتراضات په امام بخاری رحمه الله کړي دي. په یو ځای کې وایي بقول لعنتی راوی جسا کذاب راویون نے کہا. 3 صفحه کې قرآن مقدس او بخاری محدث د کتاب ده. داسې الفاظ د استعمال کړي د امام بخاری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په خلاف چې هغه د انسان په ژبه باندې نه راځي. او دا داسې کس نه دی چې پنځپیریان ترې نن سبا منکر شي. دا داسې کس دی چې پنځپیریانو قابل فخر کس ګڼلی دی. د اشاعت التوحید بانی دی. دا کم کتاب چې لیکلی قرآن مقدس بخاری محدث لاندې لیکلی خپل نوم لاندې بانی اشاعت التوحید والسنت. الله پاک دې داسې عقایدونه مسلمانان وساتي.